د شوګر علاج څنګه وکړو کته چیرې شوګر سي د دې چې کوم دی علاج مطلب کوم چې موږ ټریټمنټ ورته وایو نه ده یعنی شوګر موږ څنګه ټریټ اوس ګوره د دې چې دی دوه طریقې دي یو چې د لایف سټایل چینج دی صحیح مطلب ته پرهیز وکړې داسې وزن کنټرول کې نه ده دته موږ لایف سټایل وایو صحیح مطلب ته لایف سټایل چینج کې یو دا طریقه ده یو میډیکل ټریټمنټ دی مطلب په دې کې چې ته میډیسن یوزولی سئ ادویات چې کوم دي ته هغه یوزولی سئ صحیح کومه چې لایف سټایل طریقه چې کومه ده هغه د شوګر د کنټرولېدو لپاره ټایم اخلي لیکن ډېره سیده بیسټ ده مطلب ویداوټ آف میډیسن د میډیسن بغیره شوګر چې کوم علاج ده په پرهیز باندې هغه چې ده مطلب ډېره ښه ده د صحت لپاره په انسان کې د بقا خصوصیات هم راولي نو ډېره ښه ده راځئ چې اول په دا لایف سټایل باندې بحث وکړو اوس ګوره که ته چیرې لایف سټایل چینجېدا غواړې تا ته پکار دی ته چې تا ته هیلتي ډایټ مطلب کوم چې صحتمند خوراک دی هغه خوراک مطلب کوم چې کاربوهایډریټس زیات نه وي مطلب خوږوالی زیات نه وي سټارچ چې راواخلې شوګر دی صحیح دی برچ موږ ورته وایو نو دا چې زیات ته نه خورې ته استعمال د څه شي کوې ته د پروټین استعمال زیات کوې د فایبر زیات کوې نو دا دوه شیان نه دي فیټس به لدونې نه کوې پروټین فایبر دا دوه شیان چې کوم دي دا دوه بایو مالیکول چې د شوګر د ټریټمنټ لپاره ډېر صحیح دي صحیح چې ته ښه استعماله کوې کاربوهایډریټزو استعمال به ته ډېر کم کوې کوم چې ګلوکوز دی کوې به لیکن کم به کوې مثال کے طور پر ته چې د هغه هم دارنګه کاربوهایډریټس ته واخله چې هغه نیچرل وي ارټیفیشل کاربوهایډریټس بالکل مه اخله که ته چیرې شوګر یې ارټیفیشل مینس اوس برد چې دی هغه ارټیفیشل دی صحیح پسې راسه نیچرل کاربوهایډریټس هغه نو بیا په پټاټه کې نیچرل کاربوهایډریټس پوټاټو نه په دې کې چې نیچرل کاربوهایډریټس مطلب قدرتي وي پسې راسه ګنی دی هغه هم خوږ وي لیکن په هغه کې قدرتي وي هغه دونې تاوان نه لري که ته چیرې وخورې او کوم چې دا برچ کومه ده دا ډېره تاوان لري خبره نه ده پسې راسه کوم چې موږ د ګوړې استعمال کوو دا نورې داسې خوږې وي نه ده چې میټه زیاته وي میټایانې دي دا استعمال ډېر نه ده صحیح د شوګر لپاره صحیح دی نو پکار ته دا دی چې ته پروټین واخلې او فایبر واخلې دا ته چیرې میلاویږي دا ته په توره غوښه کې میلاویږي صحیح دی پسې راسه په دې کې وچه میوه کې پروټین زیات شته سبزیانې دي هغه که ته استعمال کوې نو دا هم ډېر ښه دي بهتره دا دی ګوره ته بیلنس ډایټ استعمال وکړه مطلب متوازن غذا استعمال کړه کله چې ته غذا چې ده هغه متوازن وي بیلنس وي نو هغه ډېر ښه وي صحیح دی په دې کې ته ډېري پروډکټ هم یوزولی سې کوم چې وچه میوه ده هغه استعمال هم ته کولی سې نو پکار دا دی چې ته بیلنس ډایټ استعمال ته وکړې دویم شی دا دی ګوره دا خو د ډایټ له حواله سو دویم شی دا دی چې ته به اکسرسایز کوې ورزش چې ده هغه ډېر ضروري ده مطلب ته په هر سپورټ کې چې ته انټري وکړې هغه ډېر صحیح وي صحیح نو ورزش ډیلي یوه نیمه ګنټه یوه ګنټه ورزش چې ده هغه ډېر صحیح وي صحیح دی د صحت لپاره د هیلت لپاره مطلب هیلت لپاره ډېر صحیح وي صحیح مطلب دا شیانو څخه به ته پرهیز کوې چې میټایانې دي یا بره ده یا داسې خواږه شیان دي نه نو دغو څخه به ته ډېر پرهیز کوې صحیح دی ډېرې میټه چای وي نه نو دا نه دی صحیح پسې راسه کوم چې ویټ دی وزن به ته کمایې که ته چیرې اوور ویټ یې د تا وزن چې دی هغه تر لیمټ زیات دی تا درک ترې کوي چې زه دا ټایم زیات موټا یم زیاته پټ یم نو پکار دا دی چې د ویټ چې د هغه یو څه کم کړي صحیح نو دا چې دی د لایف سټایل چینج وایي مطلب کوم چې خپل لایف سټایل وي نه هغه ته چینج کړي په خوراک کې بهتري راولي نه هیلتي ډایټ یعنی صحتمند خوراک ته کوې ایکسرسایز کوې خپل ویټ چې د هغه کنټرول کړې پسې راسه دارنګه نورې ډېرې هیلتي اکټیویټیانې دي که تا چیرې کولې دې ته موږ لایف سټایل چینج وایو صحیح دی دې ته څه وایو لایف سټایل چینج مطلب په دې طریقه چې کوم د شوګر کنټرولول چې هغه ډېر فایدهمند ده مخکې مې درته ویلي اوس دویمه طریقه چې د هغه څه دی هغه میډیکل ټریټمنټ مطلب په میډیسنس په ذریعه شوګر ټریټ کول
څه یعنی د میډیسنز په ذریعه د ادویات په ذریعه د شوګر علاج کول دته میډیکل ټریټمنټ موږ وایو. صحیح دا هم صحیح دی لیکن دا د هغو خلکو دپاره صحیح دی چې عمر یې زیات وي. که چیرې تا عمر کم دی تا د مطلب ته یو 20 نه لیکر تر 35-40 پورې نو پکار دا دی چې ته لایف سټایل چینج کړې. صحیح دی. او دا میډیکل ټریټمنټ دا د هغه خلکو دپاره ده کوم چې د شپېتو کلو وي د 15 شپېتو د 80 کلو وي. صحیح دی. ولې د هغو ارګنز کمزوري هغه په لایف سټایل بیا نه کنټرولېږي. صحیح دی. بیا هغه څه میډیکل ټریټمنټ ډاکټر چې ده هغه پرسکرایب کوي. صحیح دی. یعنی میډیکل ټریټمنټ. اوس دا په دې ډیپینډ کوي که چیرې تا کې ټایپ 1 و. ما درته وویل د شوګر دوه قسمونه وو. یو ټایپ 1 و یو ټایپ 2. په یوه کې د انسولین پروډکشن کېږي په ټایپ 1 کې، لیکن کوم چې ټایپ 2 دی په دې کې د انسولین پروډکشن نه کېږي. او کوم چې دا ټایپ 1 دی نه انسولین پروډکشن مطلب چې نه کېږي. صحیح دی. کوم چې ټایپ 2 دی په دې کې انسولین پروډکشن کېږي لیکن انسولین کار نه کوي. اوس ټایپ 1 لپاره ډاکټر څه کوي؟ هغه انسولین ورکوي. مطلب مریض ته چې د انسولین ورکړي د ده چې کوم پنګریاز وي ګلینډ هغه انسولین چې دی یو هارمون دی. صحیح دی. دا ما په تېره ویډیو کې درسره ډاون کړی. نو دا انسولین ده د ډاکټر ورکړي د ګولۍ په صورت کې وي د انجکشن په صورت کې وي. صحیح دی. نو د دې په ذریعه چې کوم ده بیا ډاکټر چې ده د ټایپ 1 علاج کوي. صحیح. خو دا ټریټمنټ چې دا مطلب واره نه کوي. صحیح دی. بهتر دا دی که ته چیرې عمر کم وي ته ځوان یې سمارټ بدن دی وي پکار دا دی چې ته لایف سټایل چینج والا ټریټمنټ وکړې. پرهیز ته چیرې پرهیز ونیسې نو هغه ډېر ښه دی. صحیح دی. او کوم چې دا څه د ټایپ 2 چې کوم دی په دې کې د انسولین پروډکشن کېږي لیکن انسولین چې د هغه کار نه کوي. نو دې دپاره بیا ډاکټر چې کوم ده یو داسې میډیسنز ورکړي چې هغه بیا څه وي د انسولین خپل ورک بیا سټارټ کړي خپل کار سټارټ کړي. نو دا چې دی دا دوه طریقې وې د شوګر د ټریټمنټ. یوه میډیکل طریقه وه یوه چې کوم د میډیکل ټریټمنټ دا بل چې کوم لایف سټایل چینج. نو په دې کې چې کوم د لایف سټایل چینج چې ده هغه مطلب څه دی ډېر ښه دی. که ته چیرې د لایف سټایل چینج ټریټمنټ وکړې نو هغه ډېر ښه دی. صحیح. نو ګایز امید لرم چې د ویډیو څخه به دې استفاده اخیستې وي. انشاءالله ملاقات به وي په نیکسټ ویډیو کې. نو الله حافظ.